ستا په ملګرو کې یا دغه رنګې څومره ستا دوستان وي، ستا څومره فیملی ممبرز وي، په ټولو کې ستا دپاره د هغوی په زړونو کې نفرت وي، نو دا نفرت به محبت کې څنګه بدل شي؟ نو د هغې لپاره نن یوه مضبوطه او ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه بامزې اهلی. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک د موږ او تاسو ټول چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل اطاعت دا محتاج ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه را د محبت دپاره وظیفه را، زموږ بعضې وروڼه داسې وي چې یا زموږ بعضې خویندې داسې وي چې هغوی له په کور کې څوک دومره ویلیو نه ورکوي او دغه رنګې د هغوی خبر د څوک خبره نه وي. بعضې وخت کې هغوی هلکه اګنور کوي. نو د داسې خلکو دپاره ډېره زیاته پاورفل او زبردسته وظیفه چې کله دا وظیفه تاسو وکړه نو انشاءالله العزیز ستاسو خبرې له به هلکه بیا ډېره زیاته ویلي ورکوي او ډېره زیات اهمیت به ورله ورکوي. دغه رنګې اکثر دوستان وي، د سکول ملګري وي، دغه رنګې د کالج ملګري وي، یا دغه رنګې نور څونه کلیوالي وي، نو په هغې کې د چا قدر او عزت نه وي، څوک دسته د خبرې له اهمیت نه ورکوي. نو د داسې ټولو مسایلو دپاره نن دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز ستاسو رایه د هغې به احترام کیږي، ستاسو د خبرې دا به عزت او احترام کیږي. که څوک په خاندان کې عزت غواړي د هغوی دپاره دا وظیفه دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده چې کوم ځای ته ځې نو ستا د رایې احترام به کیږي او دغه رنګې خلکه به ستا خبرې خوښوي او دغه رنګې خلکه به تا سره محبت کوي. د دې ټولو خلکو نفرت چې کوم دی دا په محبت کې بدلولو دپاره ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یو سړی کو دا وظیفه وکړي او محبوب باندې وردم کړي، هغوی طرف ته یې ورچوف کړي، انشاءالله العزیز کومې چې محبوب دی دا به الله پاک د ده سره دا په خوله به کړي ورسره او دغه رنګې څومره چې جنګ جګړې دي د هغې نه بلکل دا په امن شي. د محبت دپاره ډیره زیاته زبردسته وظیفه. دغه رنګې د چا محبوب داسې وي چې هغه د نه بیروخي کوي او دغه رنګې دا اګنور کوي، دغه رنګې توجه نه ورکوي وله، نو انشاءالله العزیز د هغوی لپاره هم ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. دغه رنګې تا نه مور پلار خفه دي، نو د مور پلار د راضي کولو دپاره دا وظیفه وکړئ او په یو خوږ څیز باندې دم کوئ او دا مور پلار له ورکړئ، انشاءالله العزیز راضي به شي. دغه رنګې محبوب خفه وي هغوی له ورکړئ راضي به شي. که په خوږ څیز باندې ورته ورچوئ یا وله په اوبو کې ورکړئ، جوسو کې، دغه رنګې بوتل کې، نو که تاسو خیال وکړئ په چایو کې، نو چې کوم سړی ستاسو نه خفه وي او د هغوی د راضي کولو دپاره تاسو دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز که ستاسو محبوب د 2 سمندرونه افهم وي او دلته کې تاسو دا وظیفه په اخلاص باندې وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به د هغوی په زړه کې ستا دپاره محبت پیدا کړي. نو راځئ چې ځو د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ دا وظیفه کوو نو چارندام به وکړو، 2 رکعته نفل به وکړو ښه مزیدار اغلا، او بیا به د هغې نه بعد درود شریف 11 پیرې ووایو، بیا به د هغې نه بعد یا ودودو یا سبوحو یا ودودو یا سبوحو دا به تقریبا 313 پیرې ووایو، بیا به د هغې نه بعد درود شریف ووایو. او که محبوب نږدې وي یا دغه رنګې مور پلار دپاره څوک یا داسې کسان وي چې تا سره یې لګي نه، هغوی ته په اوبو کې اوبه پې دم که یا دا رنګ یا به چای پې دم که، داسې بوتل راوړه هغه پې دم که، په هغوی باندې وڅښه. که دا هېڅ هم نه وي نو د هغوی طرف ته صرف چوف وکړه، انشاءالله العزیز دا څومره نفرت د هغوی دی دا به محبت کې بدل شي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.